الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د مسلمانانو دپاره او د امت مسلمه دپاره الله رب العالمین دا دوه ورځې د دوی د خوشحالۍ دپاره منتخب کړي، چې یو ته عید الاضحی وایي او دویم ته عید الفطر وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر امت دپاره عید و، د هر امت دپاره د اختر او د خوشحالۍ یو ورځ وه. زموږ دپاره د خوشحالۍ ورځ هغه عید الاضحی او عید الفطر دی، یعنې وړوکی اختر او غټ اختر. و د دې ورځو د خوشحالي دا د الله د بندګۍ سره تړلې ده، چې په دې ورځو باندې مسلمانان د الله بندګي وکړي، د الله عبادت وکړي، او بیا خاص طور دا چې کومه د ذوالحجې دا 10 ورځې دي، جمعه کې تاسو ته ما ویلي الله رب العالمین ته دا ورځې دومره غوره دي چې په قرآن کې الله پاک په دې 10 ورځو او شپو باندې قسم خوړلی، الله فی قسم خوړلی. والفجر، الله فرمایي زما دې په سبا باندې قسمي، ولیال عشر، او زما دې په دې 10 شپو باندې قسمي. دا د الله قسم دی. او الله رب العالمین د الله د یاد دپاره او د الله د ذکر دپاره د دې ورځو انتخاب کړی، دا یې منتخب کړي دا ورځ. الله فرمایلی دی: واذکروا الله فی ایام معدودات. الله یاد کوي د شمار په دې یو څو ورځو کې، او سوره حج کې د معدودات په ځای باندې معلومات دی. واذکروا الله فی ایام معلومات، د دې معلومو ورځو کې الله یاد کوي. او مفسرین فرمایي د دې معدودات او معلومات ورځو نه مراد دا 10 ورځې دي د ذوالحجې. د دې غورهوالی هغه د حج په وجه باندې دی، چې حج دا د الله په مقرر شو بنیادي ارکانو کې 5 نمبر رکن دی. الله حکم کړی دی: واتموا الحج والعمرة لله. تاسو حج او عمره دواړه خالص الله دپاره پوره کړئ. او بل ځای الله پاک فرمایلی دی چې الحج اشهر معلومات، حج چې دی دا معلومې میاشتې دي. سوره حج په قرآن مجید کې دا الله رب العالمین یو سورت یې ښیی دی، سورة الحج. دې نه دا معلومیږي چې حج دا یو لویه فریضه ده د الله په فرایضو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی کم مسلمان چې هغه باندې حج فرض شو او دی حج ونه کړي
نو فیموت ان شاء یهودیا او شاء نصرانیه، دی بیا یا یهودي مړ شي او یا د نصراني مړ شي. ځکه حج دې سره انسان پاک شي، صفا شي بالکل، او دومره پاک او صفا شي چې حدیث کې راغلی دي چې دی داسې شي که یوم ولدته امه، لکه کومه ورځ چې دی خپلې مور پیدا کړی دی او په هغه ورځ باندې دی څنګه پاک دی، د څرنګې د حج په وجه باندې دی پاک شي د ګناهونو نه. بل دا دی چې په دې ورځو کې یو لوی عمل چې دی هغه د تکبیرات تشریق، جمعې په ورځ باندې دې باندې مونږ خبره کړې وه چې تکبیرات تشریق دا واجب دي په هر مسلمان باندې. مسلمان نارینه او مسلمان زنانه دا به دواړه دا تکبیرات وای، او د هغه تکبیراتو الفاظ دا دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دی به دا کوي ځکه الله ته حکم کړی واذکر الله، الله یاد کوي، د الله ذکر وکړئ، د الله لویي بیان کړئ. ولتکبروا الله على ما هداکم، الله فرمایي چې تاسو د الله لویي په هغه طریقه ادا کړئ کومه طریقه د بیانولو د الله د لویي چې تاسو ته ښودلې ده، هغه دا طریقه ده: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. ځکه الله د ټولو مخلوق نه لوی دی، د ټولو کائناتو نه لوی دی. یو حدیث کې د الله د لوی الفاظ ته راغلي: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. الله په ټوله لوی باندې لوی دی، الله هر قسمه لوی باندې لوی دی. د الله دپاره ټول حمدونه دي او د الله دپاره پاکي ده سحر او ماښام. ځکه د الله لویي دا د هر مسلمان دپاره ضروري ده چې دی د الله لویي هغه یاد وساتي. حدیث کې راغلی دي کله چې تاسو په پوړو باندې بره خیجئ نو څه ووایئ؟ الله اکبر، ځکه بره روانې. او کله چې په پوړو باندې لاندې راکوزیږئ نو څه ووایئ؟ سبحان الله، سبحان الله. دا ووایئ ځکه دې کې یو لوی عمل تکبیرات تشریق. بل عمل هغه د عرفې د ورځې روژه وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا چې د عرفې د ورځې روژه ونیوه نو احتسب علی الله، زما په الله باندې دا یقین دی چې د دې عرفې د ورځې په دې روژه باندې به د یو کال مخکني او د یو کال وروستني ګناهونه دا په دې باندې معاف کیږي او الله به بخي دا ګناهونه. دا ډېره غټه خبره ده، موږ یو ګناهګار او په دې لږ غونته عمل باندې زموږ او ستاسو د 2 کالو ګناهونه معاف کیږي. او قرباني الله حکم کړی قرآن د قربانۍ باره کې. سوره کوثر کې الله فرمایي: انا اعطیناک الکوثر، بېشکه ما تعالی کوثر درکړی. کوثر څه دی؟ قرآن مې درکړی دی. دې ته خیر کثیر وایي. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله حکمت او د قرآن علم دا هغه چاله ورکوي چې څوک الله ته خوښي، او چاله چې د قرآن علم ورکړی شو الله فرمایي دله خیر کثیر ورکړی شو. او دویم دا دی چې کوثر دا د جنت د قیامت په ورځ باندې هغه خوږې اوبه دي چې هغه بالکل سپینې او صفا دي، یو قسم جراثیم پکې نشته، خوږې دي. دا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپل امتیانو له ورکوي. او هغه چاله چې چا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ژوند خپل کړی دی، هغه په طریقو باندې ژوند تیر کړی دی، بدعات والا نه، د سنت په مقابله کې د رسم او د رواج والا نه. دا زموږ او ستاسو
دا نن چې په کوم ځای موږ راجمع شوي دا د الله د نبي یو سنت عمل و د ضرورت په وخت کې به جومات کې د اختر لمونځ کېده بغیر د ضرورت نه چې باران وغیره به نه و نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه عیدګاه کې کړی و او مصلا راغلی د حدیثو کې مصلا حدیث کې راغلی دي چا باندې چې الله قرباني واجب کړې ده او ته قرباني ونه کړله نو هغه دې فلا یقربن مصلانا هغه دې زمونږ عیدګاه له نه راځي هغه عیدګاه ځکه دې مونځ کوي چې دا د اختر مونځ واجب دی او قرباني هم پې واجبه ده یو واجب پرېږدي او بل کوي ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا دې نه کوي قرباني د حضرت ابراهیم علیه السلام لوی عمل دی سنت یې چې هغه د دنیا لویه قرباني ابراهیم علیه السلام پیش کړې وه خلکو ته او هغه دا چې خپل زوی د قربانۍ دپاره پیش کړي ای بدله الله ورکړه د هغې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هو سنة ابیکم ابراهیم دا ستاسو د ابراهیم علیه السلام ستاسو د پلار دا یو طریقه ده سنت دی دا قرباني کول او دا قرباني به د قیامت په ورځ د دې مسلمان دپاره د نجات ذریعه جوړېږي د خلاصي ذریعه به جوړېږي ځکه بنیادي څیز چې دی بنیادي څیز هغه ایمان او احتساب دی چې په دې ایمان او په اخلاص باندې خپله قرباني کول چې زه دا قرباني ولې کوم دا قرباني ولې کوم دا بنیاد دی دا بنیاد دی قرباني زه ځکه کوم چې دا د الله حکم دی او د ابراهیم علیه السلام سنت دی او زما د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ټول عمر عمل دی دا قرباني زه ځکه کوم دې قربانۍ کې زما غوښو ته هېڅ ضرورت نشته زما وینې تویولو ته هېڅ ضرورت نشته دا دې دپاره کوم چې زما نبي هغه زما د قیامت په ورځ په دې باندې شفاعت وکړي او سپارښت وکړي دا اخلاص دی لکه الله قرآن کې ویلي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه الله پاک ته نه ستاسو غوښې رسي نه ورته ستاسو دا وینې الله ته اخلاص رسي اخلاص د قرآن کې تاسو دا جمله بار بار د خپل تلاوت کې ګورئ چې الله څه فرمایي فادعوا الله مخلصین له الدین الله که رابلئ د الله بندګي کوئ هره بندګي چې ده نو دا مخلصین جوړ شئ نو کوئ اخلاص سره یې کوئ للهیت سره یې کوئ ځکه الله ته لږ عمل قبول دی چې هغې کې اخلاص وي خو ډېر عمل چې هغې کې اخلاص ني هغه الله ته نه دی قبول هغه الله نه قبلوي بلکې الټا په دې انسان باندې هغه وبال دی او هغه پې ګناه ده ځکه نیتونه خالص کول پکار دي نیتونه خالص کول پکار دي بیا دا دی چې الله حکم کړی دی حکم یې کړی چې فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر د دې قربانۍ نه په خپل هم خوراک وکئ او د دې نه هر یو فقیر چې هغه ورپسې ګرځي هغه له هم ترې ورکئ او چې کوم ورپسې نه ګرځي هغه له هم ترې ورکئ مستحب عمل د قربانۍ د غوښې دا دی چې دا به درې تقسیمه کړي درې حصې به ترېنه جوړه کړي دا یو مستحب عمل دی د اجر عمل دی یو دا دی چې د خپلو بچو دپاره دویمه حصه د اقرباو رشته دارو دپاره او دریمه حصه د عامو مسکینانو او غریبانانو دپاره دا درې حصې کول پکار دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو ذبحه کوئ مال علالوئ فاحسنوا الذبحه ښایسته علاله کوئ ښایسته علاله کې مطلب دا دی چې دغه مال له تکلیف ډېر مه ورکوه په اسانه طریقه په تیره چاړه باندې چې ته تکلیف نشي په دې طریقه باندې دا ذبحه کوي او د ذبحې په وخت کې بهترین انسان دې ذبحه وکړي او دا الفاظ دي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين یا الله ته یو تا سره څوک شریک نشته او زما ټول عملونه ستا دپاره دي که هغه زما
بدني عبادتونه دي او کاغه زما د مال عبادتونه دي یا الله دا ټول ستا دپاره دي دا ویل پکار دي او بسم الله الله اکبر او چې کوم سره خو شاته ولاړ دي نو هغه تکبیرونه وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نور خلق دي دا وایي دا د مسنون د قربانۍ طریقه ده عزتمندانو آخري خبره دا ده عبادات قربانۍ موږ کوو خو د دې قربانۍ نه دا یو فلسفه او حکمت ته اغوستو دی چې څنګه ما دا قرباني وکړه زه به هرې قربانۍ ورکولو ته تیار یم د ټولو نه لویه قرباني څه ده خپل خواهشات قربانول خپل خواهشات دا قربانول دا ختمول چا سره مې ورانه ده چا سره مې خبرې نشته چا سره مې راشه درشه نشته دا خواهش دې قربان که دا ختم که ځکه په دې ورځ عام د معافۍ اعلان کېږي خو د دریو کسو نه کېږي یو چې د مور او پلار نافرمان دی هغه ته نه کېږي یو هغه څوک چې د چا سره ورانه ده او خبرې ورسره نشته ده ته معافۍ اعلان نه کېږي ومدمن الخمر او د شرابو عادي هغه ته د دې ورځ باندې بخښنه نه کېږي ځکه یو بل معاف موږ او تاسو که یو بل معاف که الله به موږ معاف کړي بل دا دی چې بعضې کارونه داسې دي هغه موږ په دې ورځ باندې کوو او هغه د شریعت نه بلکل خلاف په هغې کې لوی کار هغه دا دی چې د اختر په ورځ باندې اکثر خلک ادیرو ته ځي مقبرو ته ځي دا بدعت دی دا بدعت دی دعا دپاره بله ورځ لاړ شه بله ورځ لاړ شه دعا دپاره دعا ورته وکړه د دې ځای نه ورته دعا وکړه الله په هدیره کې او د دې ځای نه یو شان دعا اوري یو شان یې اوري ځکه الله سمیع ذات دی اورېدونکی ذات دی دویم لوی بدعت د دې نه دا دی چې په کومو کورونو کې مړي شوي نو زمونږ زنانه هم هلته وررواني زمونږ نارینه هم هلته وررواني او هغه خلکو هم د دې خبرې بندوبست کړی د مړي واله چې کټونه یې اچولي او حجرې ته راوتي او ناست چې خلک به راځي دا سنګین خطرناک بدعت دی د دې ورځ دا پرېښودل پکار دي دې نه توبه ویستل پکار دي د مړي واله هغه دې په دې نه خفه کېږي چې ماله څوک رانل ځکه دا درتللې ګناه ده ستا دپاره هم ګناه ده او چې دا کوم درغې دی هم ګناهګار شو نو ګناه پرېښودل پکار دي نو د مړو کورونو ته په دې ورځ باندې مه ورځئ دا د خوشحالۍ ورځ ده او په هغه کور باندې غم جوړول نه دي پکار ځکه عزتمند وروڼو په دې خبرو موږ او تاسو عمل وکړو الله رب العالمین به زموږ او ستاسو دنیا هم ښایسته کړي اخرت هم کینه بغض نفرت دا خبرې ختمې کړو زموږ او ستاسو ملک چې دا په کوم حالت کې دی اوس دا په کوم حالاتو کې دی زموږ او ستاسو دا ملک انتهایي خطرناک حالاتو کې معاشي طور د لویې خطرې سره مخامخ یو منګایي ده ګراني ده او ملاوټونه دي مختلف مافیاز دي د دوایانو د غنمو د چینو دا غلاګانې دي غریب پکې ورځ په ورځ لاندې پرېوځي او دا غټ خلک دا یو څو خاندانونه دا ورځ په ورځ برځي دا زما ستا د دې نوکر زما ستا د دې مزدور هغه ټیکسونه دي چې دوی پې مزې کوي هغه ټیکسونه دي چې د دوی بچي پې مزې کوي او دا د دوی وراثت دی چې اوس ځئمه بیا به مې زوی یا به مې لوري او د هغې پسې به مې نوسی او نوسی او دا سلسله به جاري آخر دا به 75 سال خو دا کار وشو 15 کاله د دې ملک سره دوی دا کار وکړو نور به یې څو پورې ځکه عزتمند وروڼو سوچ پکار دی انسان سره سوچ پکار دی موږ غلام قوم نه یو موږ یو آزاد قوم مسلمان آزاد دی د غلامۍ نه دی که غلام دی نو صرف د یو الله غلام دی او حقه خبره هر ځای پکار ده هر چاته پکار ده اسمبلی کې هم پکار ده اسمبلی نه بهر هم پکار ده په منبر هم پکار ده او په محراب کې هم پکار ده کومه چې حقه خبره یي هغه پټول نه دي پکار د خپل سیاست دپاره د خپل حکومت دپاره خبرې پټول نه دي پکار ښکاره کول پکار دي ظلم د ظالم سره د الله مدد نشته دی
د سودخور سره د الله مدد نشته دی دا ملک به څنګه ترقي وکړي دې کې به ارزاني څنګه راشي چې دلته زمونږ په اسمبلو کې د سود دپاره بلونه پیش کېږي د هغې د پاس کولو دپاره سود 22% ته ورسېد نورو ملکونو کې 3% او 2% دی دلته 22% ته یعنې سود ورسېد اخر دې ملک باندې به الله څنګه رحم کوي څنګه به برکت راځي زم لاس اوچت کړی مې دی چې الله ته برکتونه او خیرونه راولې بلم او کېږي په معاشره کې سود الله قرآن کې ویلي دې معاشرې له زه ترقي نه ورکړم چې کومه کې ظلم کېږي او سود کېږي چې مندورونو دا ټولې خبرې د عمل په طور باندې واورو عمل پې وکړو او زمونږ په دې کلي کې د چام د چا سره ورانه ده الله دې ورانې نه راولي انشاءالله زما دا ګمان دی چې د چا به هم چا سره ورانه نه که د چا ما سره ورانه وي زه د دې منبر نه وایم ما ټول معاف کړي چا کوم ما پسې خبره کړي زما د طرف نه بالکل معاف دی حسن بصري رحمت الله علیه وفرمایل زه د یو چا چې څوک زما غیبت کوي زه په دې خفه کېږم نه زه پرې خوشحالېږم ځکه دا زما لپاره د آخرت ګټه ده او دا چې څوک یې کوي د ده دپاره د آخرت نقصان دی ورنه نو دا دی یو بل معاف کړو یو بل سره میلاو شو د مونځ نفس یو بل له لاس ورکړو یو بل ته دا ووایو تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال الله دې نیک عملونه قبول کا حدیث کې راغلي صحابه کرام فرمایي کله چې به د اختر مونځ وشو نو موږ صحابه کرامو به یو بل ته دغه دعا وکړه یو بل له مبارکي ورکړه الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو ټول نیک عملونه قبول کړي او دعا به انشاءالله د خطبې نه وروسته کوو دعا به کوو خطبه به مې او بیا به اجتماعي طور دې ځای نه خورېږو او قربانۍ به کوو ما خو تر اوسه پورې الحمدلله لکه د دې خبرې اظهار ما ته اوس هم بد ښکاري او د ننه پورې د دې خبرې اظهار ما چېرته نه دی کړی چې دا سیز ما له راکوي خو یو درخواست دی هغه دا دی زموږ مدرسه کې د بناتو چې مدرسه ده هغې کې د فکو او د سولر او د دې خبرو ضرورت دی نو دې ځل ما دا یو دغه کړی دی چې دا څومره سرمنې دی چې ریټ یې ارزان یې هر څه چې خو دا خرابوی ما پرون هم امیر صاحب ما په خیل جومات کې دا خبره وکړه دا دې کې ډېر احتیاط وکړئ ځکه چې هغه سوری کوي نو هغه د هر څه نه ووته بس بې قیمته شوه دې کې احتیاط وکړئ بل دا دی چې دا یو ځای ته جمع کړئ او انشاءالله په دې باندې به موږ دې ځل د دې خپلې مدرسې دغه کار کوو انشاءالله دا یو اپیل دی زما درخواست دی الحمدلله تاسو به زما نه چرته هم د خپل ځان دپاره د خپل ذات دپاره د دې خبرې درخواست ما چرته هم نه دی کړی او نیکه ومه او انشاءالله دا مې په الله یقین دی چې رزق به م الله راکوي بچوله به مې الله ورکوي او چې کوم رزق الله ماله مقرر کړی هغه به راکوي چا نه غواړم نه د دغې خبرې یو درخواست دی نو داسې وکئ چې هغه بیا یو ځای ته دغه کوئ او انشاءالله دا کار به پرې کوو او دا به صدقه جاریه ومي او ستاسو د دې سرمنې چې کوم اجر دی هغه به ومي وصلی الله تعالی علی خیر او دغه دی دا چې کوم ځای کې مثال ترکۍ واله دی هغوی دې هلته یو ځای کې جمع کړي ګاډی به راځي هغه به پسې ورشي نور مثال کوم ځای کې دي کوم ځای کې ستاسو دا دی کوم ځای کې ستاسو خپل امام دی نو د دغې خبرې درخواست زما نشته هغه خپل امام له ورکړي چې ستاسو کوم باقاعده امام دی خو چې د کومو دغه نشته دی موږ سره متعلقه دي نو هغوی ته دا یو درخواست دی فیل هغوی ته دی سره صفونه به برابر کړئ او نیت تاسو کړی چې راغلي یې 2 رکعته واجب مونځ دی او دا چې وشي بیا وروسته به خطبه وي صفونو کې ښه کوشش وکړئ یو بل سره نږدې وکړئ الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد د دعا نه مخکې دا خپل د پولیس والا نوجوانان مې ولیدل دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې زموږ د حفاظت دپاره او د عوامو د حفاظت دپاره دلته راغلي دي او د اختر ورځ د دوی زموږ په کور ده او د دوی زموږ په څوکیدارۍ باندې دا الله پاک د دوی له ډېر اجر ورکړي الله دې ورله بدلې ورکړي او بل دا ده چې د ضلعمند د ډي سي او د اي سي او د ډي سي پي صاحب د دې سي د دې ټولو شکریه ادا کوو چې هغوی دا یو زموږ او ستاسو د عبادت خانو
او د عبادت لپاره دا خلک را لېږلي دي. یقینا دا ډېر لوی عمل دی. د دوی دا څوکۍ چې ده دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د یو ساعت څوکۍ د الله په لاره کې دا د ټولې دنیا او دنیا کې چې څومره څه دي د دې ټول نه بهتر ده. انشاءالله دې نوجوانانو له او دې پولیسو والا له به الله د دې اجر ورکوي او موږ به ورته انشاءالله دعاګانې کوو. الله پاک د دوی له عزتونه ورکړي او الله دې د دوی حفاظت وکړي. درود شریف ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نحن فقراء وأنت الغني ونحن ضعفاء وأنت القوي. اللهم يا فاطر السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب ويا قابل التوب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله زمونږ دا جمع او دا اجتماع یا الله تخپل درک قبول او منظور کړي او یا الله رب العالمین تا ته ستا دې بندګانو دا د تضرع د عاجزۍ او د کمزورۍ د ګناهونو نه ډک لاسونه تا ته یا الله اوچت کړي دي. یا الله زمونږ ګناه ته ومګورې، خپل رحم او مغفرت ته وګورې په موږ رحم وکړي او یا الله زمونږ بخښنه وکړي. یا الله رب العالمین څومره خلک یا الله ته دا حج او طوافونه قبول کړي، دعاګانې قبولې کړي. یا الله په هغه دعاګانو کې زمونږ امیسا وکړې کړي. یا الله ستا نبي او صحابه کرامو چې څومره دعاګانې امت دپاره غوښتې دي یا الله هغه امت کې موږ شامل کړي. او یا الله رب العالمین کومو خلکو چې حجونه نه دي کړي یا الله هغوی ته لارې اسانې کړي، هغوی له طاقت ورکړي د حج ته کولو، بار بار طاقت ورکړي یا الله. او یا الله چا چې قربانۍ کړي دي دا قربانۍ ترې قبولې کړي یا الله. دې قربانو کې اخلاص پیدا کړي یا الله. دا قربانۍ زمونږ د آخرت دپاره ذخیره جوړې کړي، د دې اجر زمونږ مړو ته ورسې، زمونږ ژوندو ته ورسې. یا الله ټول امتي محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسې د دې اجر. یا الله زمونږ په دعاګانو کې د قبولیت اثر پیدا کړي. یا الله دې حاضره مجمع کې تا ته هغه سپین ګیرو او هغه بوډاګانو لاس اوچت کړي دي چې تا په خپله ویلي دي چې ما له دوی نه حیا راځي. یا الله یا الله د دې بوډاګانو دا لاسونه یا الله خالي مو واپس کړئ رب. یا الله د دوی دا دعاګانې زمونږ دپاره قبولې کړي، زمونږ په حق کې قبولې کړي. یا الله زمونږ دې بوډاګانو او سپین ګیرو له یا الله د خیر او د برکت اوږد عمر له ورکړي. یا الله د شر د عمر نه وساتي. یا الله څومره بیماران زمونږ دې کلي کې دي د ټولو له صحت کامله عاجله ورکړي. د یو نوم اخیستل هغه هم ډېر دي خو یا الله تا ته معلوم دي او موږ تا ته دا درخواست کوو یا الله ستا په لاس کې شفا ده. یا الله تور له شفا ورکړي، تور له صحت ورکړي. یا الله خپلې لاړې دار وکړي. یا الله ابراهیم علیه السلام دا ویلي چې وایذا مرضت فهو یشفین. یا الله ته د شفا والی تور له شفا ورکړي. یا الله څومره مړي دې کلي کې شوي خواوشا شوي دي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، ټولو له جنتونه ورکړي. یا الله زمونږ مشران تاله درغلي دي او یا الله تا سره یې واسطه ده. یا الله خپل رحم پرې وکړي، د رحم فیصلې سره وکړي. او یا الله رب العالمین دلته چې کوم ځوانان ناست دي یا الله د دوی دا ځواني ستا د دین دپاره استعمال کړي، نیک اخلاق او ښایسته تربیت پکې راولي. یا الله کوم بدعملۍ منشیات او نشي او دا څیزونه چې په دې علاقه کې خواره دي یا الله ته دا خپل قوت او طاقت سره ختم کړي. څوک چې یا الله د خلکو بچو ته نقصان رسوي یا الله هدایت ورته وکړي. او یا الله که هدایت یې په ازل کې نه او تا ورله تقدیر کې نه لیکلی نو یا الله بیا دا معاشره د دوی نه خلاصه کړي. او یا الله زمونږ په دې ملک کې امن راولي، زمونږ دا ملک ته خوشحالۍ جوړ کړي، د امن یې جوړ کړي. یا الله زمونږ د دې ملک څومره ادارې دي یا الله د ټولو حفاظت وکړي، زمونږ د دې ملک د سرحداتو حفاظت وکړي. یا الله څوک چې دې ملک ته نقصان رسول غواړي یا الله
ته د هغوی لاسونه شل کړي، د هغوی دماغ شل کړي، د هغوی دماغ مفلوج کړي. یا الله رب العالمین د دې ملک حفاظت د دشمنانو نه وکړي. او یا الله رب العالمین څومره مسلمانان چې هغوی د منګایۍ او د غربت شکار دي، یا الله دا منګایي او دا ګراني زموږ د دې ملک نه ختمه کړي. یا الله رب العالمین دې ظالمانو او باغیانو نه مساتي. او یا الله نیک عمله ستانه یریدونکي خلک یا الله هغه زموږ په دې ملک باندې واکمن جوړ کړي، د دې ملک مشران یې جوړ کړي. یا الله په دې ملک کې د قرآن نظام راولي، د شریعت نظام پکې راولي، د عدل او د انصاف نظام پکې راولي. زمونږ او ستاسو بچیان او د چارونه هغه مسافرو کې دي، هغوی خصوصي طور دعا سره یاد کړئ. یا الله د دغه مسافرو حفاظت وکړي. یا الله د څه دپاره هم چې تللي دي هغه مقصدونه ورله ورکړي. چاته پکې څه پریشانۍ دي، د اقامو دي، د ویزو دي، نورې مسلې دي، یا الله دا ټولې مسلې حل کړي. یا الله رب العالمین کم خلک چې دلته په ملک کې دننه مسافر دي د هغوی هم حفاظت وکړي. کم خلک چې ستا په لاره کې دي، دعوت و تبلیغ کې دي، یا الله کم خلک چې جهاد کې دي، کم خلک چې علم کې دي، یا الله د ټولو حفاظت وکړي، د ټولو د بچو حفاظت وکړي، هر طرف نه ته محافظ شي. یا الله د هر شر نه حفاظت وکړي، د ټول مخلوق د شرونو حفاظت وکړي. او یا الله په دې ملک باندې د خیر فیصلې راولېږي، د برکت فیصلې راولېږي. یا الله د خیر او د رحمت یخې هواګانې په موږ وچلې، یخ بارانونه را باندې وکړي. او یا الله د عذابونو نه مساتې، پریشانو نه مساتې، تکلیفونو نه مساتې. او یا الله بار بارم دغه رنګې په خوشحالۍ باندې را جمع کړي. یا الله د غمونو نه، مصیبتونو او پریشانونو نه مساتې. یا الله د تاڼو تحصیلونو او جیلونو نه مساتې. یا الله د اسپتالونو نه حفاظت وکړي. یا الله د هر طرف نه حفاظت وکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. زما د طرف نه ټولو ته مبارکي ده. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا غلو واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبخترت رجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل ودطينا عندكم بعد المونية إلى بعد أقعد مور لك